بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے 145 نمبر سبق ته یعنی 145 نمبر او الدرس الرابع والثلاثون څلور نمبر درس ته. په څلور نمبر درس کې به موږ نن د الفعل المضارع المؤنث المفرد د فعل مضارع واحد مؤنث باس پکو. نو دی واحد مؤنث کې به د واحد مؤنث غائب صيغه استعماليږي د فعل مضارع، د واحد مؤنث حاضر صيغه به استعماليږي او د واحد مؤنث متکلم صيغه به استعماليږي. نو دا د متکلم صيغه دا مشترک ته د مذکر او مؤنث دوانو د پاره ده او صرف دا د واحد مؤنث غائب صيغه او د واحد مؤنث حاضر صيغه دا د مذکر د صيغو نه لګي بدلی وي. نو دغه کې صرف د دینه مخکې درس کې مونږ دغه ذکر دي، نن درس کې به صرف دغه پہچان لکو جی. نو اول دلته کې مونږ لا د 15 جملې راکړي، په دې 15 جملو کې مونږ د واحد مؤنث غائب صيغه زده کو. زینب تسمع، زینب تسمع، زینب اوري باذنها پخپل غوږ، زینب پخپل غوږ اوري. چې سړی وي نو هغه لپاره به وایو باذنه پخپل غوږ سره یا پخپل غوږ. نو او د ښځې لپاره د ها ضمیر استعمالیږي. با جاره اذن مضاف، ها ضمیر مضاف الیه، مضاف مضاف الیه د با جاره د پاره مجرور شو او دا با جاره د خپل مجرور سره جار مجرور دا مرکب جاری شو او د دې تسمع متعلق شو. نو زینب تسمع باذنها، زینب پخپل غوږ اوري، زینب پخپل غوږ اوري یا زینب خپل غوږ سره اوریدل کوي. وتنظر، دا تنظر د واحد مؤنث غائب صيغه د څلورم نمبر. ينظر، ينظران، ينظرون دا درې د مذکر غائب شوي. بیا تنظر د واحد مؤنث غائب صيغه ده د فعل مضارع. نو تنظر معنا ده هغه ګوري، هغه ګوري بعینها پخپل سترګې. چې سړي د پاره د غائب سړي د پاره به ينظر استعماليږي. ينظر، ينظر، ينظر. نو دا ينظر د مذکر غائب د پاره استعمالیږي او تنظر د مؤنث غائب د پاره استعمالیږي. وتنظر بعینها او هغه پخپل سترګې ګوري، هغه پخپل سترګې ګوري. وتشم او هغه بویي، تشم د سړي د پاره یشم، د غائب سړي د پاره یشم. ويشم بانفه او هغه پخپل پوزې باندې بویي او د ښځې د پاره وتشم بانفها او هغه پخپل پوزې باندې بویي. وتذوق او هغه سکی بلسانها پخپل جبې سره. وتأخذ او هغه نیسي بيدها پخپل لاس سره او هغه پخپل لاس نیول کوي یا هغه پخپل لاس نیسي. نو دا تأخذ، تشم، تذوق، تسمع او تنظر دا د واحد مؤنث غائب صيغې دي. ٹھیک شو جی؟ ها اوس دلته کې بیا سوالونه ته کوي. بما تسمع زینب، زینب پس اوریدل کوي، پس سیز اوري، زینب پس سیز اوري. بما تسمع زینب، زینب پس اوري. نو جواب ورله بل کس ورکوي وای زینب، زینب تسمع باذنها، زینب پخپل غوږ اوریدل کوي یا زینب پخپل غوږ اوري. زینب تسمع باذنها، زینب پخپل غوږ اوري. بیا مخکې وای بما تنظر، هغه پس ګوري، هغه پس ګوري یا هغه پس قتل کوي ګوري. نو هي تنظر هغه ګوري، که دلته ورسره هي ولګي او که ونه لګي په تنظر کې هي ضمیر شته. هي تنظر هغه ګوري بعینها پخپل سترګې، هغه پخپل سترګې ګوري. بما تتکلم هغه پس خبرې کوي. نو تتکلم بلسانها هغه پخپل جبې خبرې کوي. نو دا تتکلم، تنظر، تسمع دلته کې د جملو کې دا د فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغې دي. اوس په د واحد مؤنث حاضر صيغې او د واحد متکلم صيغې استعمالو. یا سعیده، اوس د سعیدینه یو بل کسه تپوس کوي. یا سعیدتو، ای سعیدی، هل تسمعین الاذان، آیا ته اذان اوري؟ هل تسمعین چې سړي ته وایي ته اذان اوري نو هل تسمع الاذان، هل تسمع الاذان سړي لپاره تسمع، تسمع. او د مؤنث لپاره تسمعین چې سړي ته وایي ته اذان اوري نو هل تسمع الاذان، ته اذان اوري. او چې ښځې ته وایي ته اذان اوري نو هغې ته به وایي هل تسمعین الاذان،
آیا ته اذان اوري؟ نو هغه جواب ورکوي نعم او جی اسمع الاذان زه اذان اورم. نو دا اسمع دا د واحد متکلم صیغه ده، د مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي، دې ته دا مشترک صیغه ده. نو دلته کې مونږ د مؤنث دپاره استعمالوو، ځکه هلته د سعیدې نه تپوس کوي یا سعیده هل تسمعین الاذان، ایا سعیدې ته اذان اوري؟ هغه ورته نعم اسمع الاذان او جی زه اذان اورم. اوس د امر صیغه د مذکر دپاره د واحد مذکر دپاره یو شانتي وي او د واحد مؤنث دپاره بل شانتي وي. چې سړي ته وایي ته وګوره نو هغه ته به انظر، انظر دې ته ګورئ جي انظر. نو دا انظر چې دی که نه دا د واحد مذکر دپاره سړي ته چې وایي چې ته وګوره، او چې ښځې ته وایي ته وګوره نو هغې ته به وایي انظري، انظري هغې سره به د یا اضافه کوئ جي. نو انظري الى السما ته اسمان ته وګوره، انظري الى السما ته اسمان ته وګوره. نو هغه ورته وایي انظرو زه ګورم الى السماء اسمان ته، انظرو الى السماء. نو دا د واحد متکلم صیغه ده، مذکر مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي. اوس ښځې ته وایي چې ته څه وینې؟ ماذا ترینې، ماذا ترینې ته څه وینې؟ هغه ورته وایي اره الشمس زه نور وینم. بیا د دې مؤنث نه تپوس کوي هل تتکلمین العربیه، هل تتکلمین العربیه، آیا ته عربي ویلی شي؟ هل تتکلمین چې سړي ته وایي ته عربي ویلی شي، هل تتکلم العربیه تتکلم سړي دپاره تتکلم او ښځې دپاره تتکلمین. هل تتکلمین العربیه آیا ته عربي ویلی شي؟ هغه ورته نعم او جی اتکلم العربیه زه عربي ویلی شم، اتکلم العربیه زه عربي ویلی شم، اتکلم معنا زه ویلی شم، العربیه عربي. اوس بیا د دغه ښځې نه تپوس کوي وایي هل تفهمین العربیه آیا ته په عربۍ پوهېږې؟ هل تفهمین آیا ته پوهېږې العربیه په عربۍ باندې؟ هغه ورته وایي نعم او جی افهم العربیه زه په عربۍ پوهېږم. بیا د دغې ښځې نه تپوس کوي بما تفکرین، بما تفکرین ته په څه سوچ کې؟ چې سړي نه تپوس کې چې ته په څه سوچ کې نو هغه ته به وایي بما تفکرو، بما تفکر، او ښځې لپاره بما تفکرین. نو هغه به ورته جواب ورکوي افکرو بعقلي زه په خپل عقل سوچ کوم، زه په خپل عقل سره سوچ کوم. نو دا زمونږ د الدرس الرابع والثلاثون 34 نمبر درس مکمل سبقونه ختم شو. انشاءالله دې درس نه پس په بیا موږ 34 نمبر درس تمرین حل کو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.